بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم پروفیسر ډاکټر رول امین دورانی، د معدې او د جګر سپیشلیسټ یم او د تیرو 15 کالو راهیسې په اسلام آباد کې پریکټس کوم. زما مختلف ویډیوګانې په اردو کې په پښتو کې تاسو ته ملاویږي. کوشش هم دا وي چې تاسو ته مونږ په اسان الفاظو کې ستاسو د داسې بیمارو چې د هغې د وجې د انسان ژوند تنګ وي او انسان ډېر په عذاب کې چې د هغې نه تاسو ته ریلیف میلو شي. نن چې کومه موضوع موږ راوړې ده هغه د سر درد، د سر په مختلفو حصو کې څنګه درد راځي، ولې راځي او د هغې د ریلیز کولو څه طریقه ده. لومبې د انسان چې بالکل په مخامخ په تندي باندې درد راځي نو دا د سټرس او د ډپریشن د وجې راځي. که د کوم انسان خوب نه پورا یا په څه وجه باندې سټرس وي یا کار پې لوډ وي یا نور څه داسې پریشانۍ وي نو هغه د سټرس او د ډپریشن د وجې په دې مخامخ تندي باندې درد راځي. کوشش کول پکار دي چې خپل ژوند اسان کړي او دا سټرس ریلیز کړي، ځکه چې په بعد کې بیا ډېرې زیاتې مسلې پیدا کېږي. دویم نمبر باندې راځي د سر په بالکل منځ باندې په اوپر چې کومه حصه ده دا حصه چې ده په دې باندې درد راځي. دا د څه نه راځي؟ دا زیات تر انسان چې کله اوبه کمې څښي یا د هغه په ژوند کې فلوډ یا لیکویډ چې کم شي نو د انسان په سر باندې درد راځي، ورسره قبض راځي، خېټه یې سخته وي. د هغې د ریلیز کولو لپاره لومبې خو د خپل د قبض علاج وکړي. دویم دی د اوبه، پی، ماسته، داسې قسمه څیزونه چې هغه لیکویډ وي، جوسونه، لیمو پانی وغیره دا د استعمالوي چې دا د سر درد چې دی دا د ریلیز شي او آرام ورته راشي. دریم نمبر باندې د سټ دا حصه چې ده دې ته دا نیک پین ورته وایي. دا نیک پین چې دی نو زیات تر دا د سروایکل نه یا د بلډ پریشر نه راځي. دا هم دې کې هم د سټرس ډېره غټه حصه ده. نو کوشش کوئ چې خپل بلډ پریشر او خپل نور داسې دغه چې دي هغه نارمل ساتئ او سکون والا ژوند اختیاروئ. نو په دې کې به ستاسو دا سټرس به ریلیز کېږي او په سټ باندې به درد نه راځي. څلورم نمبر د مایګرین درد دی چې په سایډ باندې راځي. د سایډ درد داسې یو درد دی چې دا انسان ډېر زیات خراب کی او د دې یو اسانه ټوټکه ده د مایګرین درد یا د نیمسیري درد ورته وایي. دا د دې دپاره انسان چې دی نو ګاهې به ګاهې ګولۍ مچوي، څه کوي څه کوي، خو هغه ریلیز کېږي، ریلیف ورته نه میلاویږي. د دې دپاره ما یو اسانه غوندې کې ټوټکه ده چې نیم ګرم اوبو کې به مالګه واچوئ او خپلې خپې پکې کېږدئ او لږ ساعت پس تاسو وګورئ ستاسو د نیمسیري درد چې دی دا به دې کې به آرام راغلی. الله تعالی هم خوشحاله و آباد ساته. کوشش کوئ چې په سکون کې اوسئ او نور خلک هم په سکون کې ژوند تیر کړي. خوشحاله و آباد اوسئ. والسلام.